د الیکشن مولې بایله صلات تسبیح بم کړو دعا بم کړو چې الله مونږه ټول مې نگان او تاسو ته رسول الله راغله خو کې جنډه ته پلاس کې نیولې و چې سم تاسو سره جمعیت کې پیغمبر خوب کې راځي څوک دل را لګي خاص الله تعالی راولې ګلو نبی او د جنډه ملاس کې ونیو او د مبارکین دل درکړه او پرون یا نن فعل شو د دې معنی دا چې الله تعالی ته پتا هغه چې پاس بشي تاسو فعل شو ته خدای دا وکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انتہائی واجب الاحترام حضرات، یقیناً د الیکشن نه پس په ملک پاکستان کې ډیر زیات خلک د الیکشن په حواله سره تجزیه کوي او د خپل رائے اظهار د سوشل میډیا په ذریعہ باندې کوي، خو بعضی خلک داسې دي چې هغې د جمعیت علماء اسلام په قیادت باندې قسم قسم اعتراضات کوي. په دې کې یو طبقه د علماء سو یعنی هغه خلک چې هغه د علماء کرامو په جامه کې د علماء حق خلاف وي، هغې بعضې فتوی، هغې بعضې خبرې ډېر زیات زړه دردونکي وي. یو خو د ټولو نه اول دا لکه تاسو وګورئ مفتي منیر شاکر صاحب هغې هم په دې باندې یو بیان ریکارډ کړی دی چې هغه الله چرته دی او ستاسو هغه قنوت نازله شوله یا دغه شان ستاسو دعاګانې، ستاسو هغه ذکرونه او ستاسو هغه ختمونه، سورت یاسین ختمونه، هغه څه شو، هغه بنیاد باندې ستاسو دغه ګټه ولې ونه شو په الیکشن کې. نو انشاءالله د ټولو خبرو تفصیلي جوابات به کومه، خو دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ، بیا ملګرو سره هم شیر کړئ چې دغه ټول ظالمان خبر شي چې آیا په ملک پاکستان کې د علماء کرامو ته د ظاهري شکست ولې میلاو شو. یو خو دا ده چې بین الاقوامي سطح باندې پوره دنیا خلک د اسلام او د دین او د مسلمانانو دشمنان دي. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زمانې نه واخله تر دې روز پورې یو چا هم د جنگ او د جهاد او د قتال په دغه میدان کې مسلمانانو ته حقیقي شکست نه ده ورکړی چې مسلمانانو ته هغې شکست ورکړي او اسلام دغه بیرغ وغورځېږي او د اسلام دغه نوم او نشان میټاو شي. چرته هم داسې نه ده شوې، بلکې کله هم چې د اسلام باندې څوک حمله وکړي نو دغه جنگ په میدان کې همیشه اسلام دا بالا په عروج باندې ځي او دغه کفري کم طاقتونه چې وي هغه په زوال باندې غورځېږي. نو دغه کافرانو ظالمانو ته دا خبره معلومه چې د جنگ او د قتال په میدان کې موږ مسلمانانو ته شکست نشو ورکولی، نو دوی بیا یو ډیر لوی پلینګ ما تحت یو حربه استعمال کړله چې هغه دا چې عام مسلمانان او نوجوانان په ملک پاکستان کې د علماء کرامو خلاف ودروي او د دې خلکو د علماء کرامو خلاف ذهنسازي وکړي شي او دغه خلکو په زړونو کې د علماء کرامو سره نفرت واچولی شي او دغه خلک د علماء کرامو نه بدزن کړي شي. نو په دې وجه باندې به دغه علماء کرامو خلاف ټول ملک پاکستان عوام به راوځي او دغه علماء کرام به ځان له یو محدود یو طبقه په پاتې شي، دې سره به دین اسلام ته ډېر زیات نقصان رسي. د ټولو نه اول دي د علماء کرامو مینه، محبت، قدر، احترام، عظمت او عزت، شان او شوکت لدی خلکو د زړونو نه ویستله. لدی وجنه دین اسلام روز په روز کمزوری کیږي د علماء کرامو د کمزوري له وجنه، ځکه چې الله رب العالمین د دین اسلام چې کوم دفاع کوي هغه د علماء کرامو په ذریعه باندې کوي. دا علماء کرام د دین اسلام دفاع کوونکي خلک دي. نو اصل مین دو اعتراضاتو چې آیا جمعیت علماء اسلام ولی وبیلله او دیزی کې دغه ملاتوب چرته او دویم دا چې دا کم خلکو خوبونه د مبارکې لیدلی وو هغه خوبونه څه شوله. نو که دې حوالې سره تاسو محترمو سوچ وکئ، اول خدا ده چې دا کسان اعتراضات کوي چې آیا هغه ختمونه څه شوله، ستاسو هغه ذکرونه څه شوله، پیرتوب څه شوله، مولایي څه شوله چې تاسو الیکشن کې تاسو ته شکست میلاو شو. نو د دې جواب د ټولو نه اول خو د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د زمانې نه که موږ وګورو نو سورت آل عمران آیت نمبر 121 کې که تاسو غور و فکر وکئ او د مفسرینو او د محدثینو کم معلومات لدی رسول الله صلی الله علیه وسلم د جنگ احد حوالې سره تاسو وګورئ، بیا به تاسو ته پته ولګي. ستاسو دغه اعتراض په دې زمانه کې اکثر په علماء کرامو نه ده، بلکې دا اعتراض په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې نعوذ بالله واردېږي، ځکه چې د رب العالمین د ټولو نه خوښترین بنده هغه محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله د کفارو خلاف جهاد ته لاړو او بیا دغه جهاد هم یو عام جهاد نه و، بلکې په دې جهاد کې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خپل کور مبارک نه تر احد هغه غر پورې پیادل مزل وکړله او هلته هغه جهاد دپاره لاړو. او چې کله رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم هلته ورسېدو د جهاد دپاره نو امام مجاهد او کلبي او واقدي دا بیان ده چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم سحر ټیم د خپل مکان نه تشریف یوړو او دغه احد
تر احد غر پورې پیادل مزل وکړله او بیا هلته د صحابه کرامو صف بندي کوله. هغې د صفونه په دې طریقې سره سیده کول څنګه چې یو تیر سیده کولی شي. نو رسول الله مبارک دومره په توجه باندې هلته د صحابه کرامو ته ترتیب ورکړله. دې ترتیب ورکولو باوجود هم رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم او صحابه کرامو ته ظاهرا شکست میلاو شو. صحابه کرام پکې شهیدان شوله، صحابه کرامو دغه بدن ټوکړې ټوکړې شو، وینې دغه سیلابونه شروع شوله. لیکن دا شکست دا ظاهري شکست و، حقیقت کې دا فتح و. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم اصل کې د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم مشوره او د هغې سوچ د رسول الله مبارک دا و چې رسول الله مبارک فرمایلو چې په مدینه منوره کې پاتې شو او دغلته دغه کافران چې کله حمله وکړي بیا هغې سره به جګړه وکړو. لیکن د نور صحابه کرامو مشوره دا وه چې نه، هغې ایماني قوتونه ډېر زیات مضبوط وو. هغې په زړونو کې جذبه د ایمان او د شهادت تمنا او آرزو وه. هغې دا غوښتله چې نه، موږ به د مدینې منورې نه بهر وځو او دې کافرانو سره به میدان کې جنګیږو او موږ به دې سره جهاد دپاره وځو. نو اوس وګورئ، هغې د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د مشورې نه یو جدا رایه قایمه کړله. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم خپل د جهاد کم لباس چې هغې واچوله. نو کله چې د حجرې مبارک نه راووتلو نو خلکو بیا ورته وویله چې بس په مدینه منوره کې پاتې کېږو ځکه چې ستاسو خوښه دا ده. نو رسول الله مبارک پاتې نه شو، بلکې هغه رسول الله مبارک وفرمیل چې د یو پیغمبر د شان سره دا مناسب نه ده او دا ورسره نه ښیي چې هغه د جهاد دغه سامان واغوندي، د لباس واغوندي، توره په لاس کې واخلي او بغیر د جهاد نه هغه واپس ایثار شي. دا د انبیاو شان سره مناسب نه دی. رسول الله مبارک د جهاد دپاره لاړو، حالانکې دا رایه د صحابه کرامو وه، د رسول الله مبارک رایه د بهر وتلو نه وه. هم دقه شان دی په دې الیکشن کې د پی ټي آی حمایت له دې وجې نه شوې ده که تاسو وګورئ په دې ملک کې دغه میدان ته مولانا فضل الرحمن صاحب سره د خپل د کارکنانو د هغې مقابلې دپاره میدان ته راوتي وو. الان کې زمونږ سوچ و نظر دا دی چې د قائد صاحب بظاهره خبره ده چې قائد صاحب ډېر زیات بصیرت او بصارت دواړه لري. قائد صاحب په خپله د کیدای شي دا نه غوښتله چې هغه برسریام دغه میدان ته وردنګلي او د میدان کې مقابله کړې نه، بلکې د کارکنانو د جذبه او د علما کرامو د تمنا او د ارزو په وجه باندې او د دې د ایمان د قوت او د دې د ایمان د حرارت له وجې نه قائد صاحب د دې په خبرو باندې اتفاق وکړله او بالکل برسریام میدان ته ورودنګل او میدان کې مقابله وکړله. نو په میدان کې مقابله کولو په بنیاد باندې ظاهري شکست مولانا فضل الرحمن صاحب او د دې کارکنانو ته میلاو شو، لیکن دا په حقیقت کې فتح ده، دا چرته هم حقیقت کې شکست نه ده. دی واقع نه یو خدا ثابته شوله چې که چېرته ظاهره کې دغه شکست خوړل دا د رب العالمین د تعلقوالي نه لرېوالي وي، که چېرته په ظاهره باندې شکست خوړل دا د وظایف او دغه شانې د قرآن نه کم امور چې ثابت دي، د قرآن آیتونو کم برکات او فضیلتونه ثابت دي، نعوذ بالله هغه دروغ ګڼل که دا مراد شي نو بیا د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم چې د الله رب العالمین سره کم تعلق او کم مینه محبت او رسول الله سره د الله رب العالمین کم تعلق د دې باوجود رسول الله مبارک او صحابه کرامو ته په دغه جنګ احد کې ظاهري شکست میلاو شو. نو آیا اوس چې کم خلک دا وایي چې د مولیانو د الله سره تعلقات نشته، دی مولیانو وظایف ولې نه کول، دی مولیانو منځونه ولې نه کول، دی مولیانو دغه شان دی خپل ذکر او اذکار ولې نه کول چې دی ته شکست میلاو شو؟ نو زما دغه جاهل او دغه علماء سون دا تپوس دا چې بای رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ته ظاهري شکست ولې میلاو شوی؟ آیا په هغه زمانه کې نعوذ بالله الله رب العالمین موجود نه و؟ په هغه زمانه کې نعوذ بالله من ذلک د الله پیغمبر د الله سره تعلقات مضبوط نه و؟ آیا صحابه کرام ټول پاک دامن او نیک سیرت او د الله رب العالمین باندې توکل کوونکي نه و؟ د دې څه جواب تاسو راکوئ؟ زموږ د طرف نه هم حق جواب تاسو واخلئ. دین علاوه کله کله داسې وشي بعض ډیر داسې خلک دي چې ځان ته ډیر زیات د سنجیدګي مظاهره وکړي او ځان ته ډیر زیات ذهین او ډیر زیات پوهیتوب طرف ته اشاره کوي او بیا هغې دا خبره کوي چې بھائی مولانا صاحب الیکشن وکړله، دوی د چا خلکو سره اتحاد کړي، د اتحاد باوجود دوی ته سیټونه میلاو نه شو، دا خو د دې شکست دی او دا د اسلام شکست دی، دا دینداري ده او دنیاداري، دا دینداري نه بلکې دنیاداري ده، دا ټول دنیا ده. نو کله کله داسې وشي چې دغه مولا او طالب د څه حکمت عملی په بنیاد باندې دغه مولا او طالب دی کله کله د حکمت عملی په وجه باندې ظاهرتا شکست دا قبلوي. ولی دا د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم طریقه ده. که تاسو سوچ وکئ حضور صلی الله علیه وسلم د صلح حدیبیه په موقع باندې د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم قائدانه صلاحیت او مدبرانه حکمت او شعور سیاست او امور سلطنت کم بالغ نظری چې هغه داسې واضح طور باندې د انسانانو مخې ته د صلح حدیبیه په
موقع باندې راغی ولی په ظاهر باندې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم هغه کافرانو رسول الله مبارک سره کوم معاهدې چې کړي هغه کې ظاهرتا د اسلام او د دین نقصان نظر راتلل خو رسول الله مبارک ډیر نظر ډیر لري پوری کار لرل بل څوک په دې باندې نه پوهیدل نو دلته به زه تاسو ته بل یو جواب هم وکم دا کم خلک چې وایي چې د جمعیت علماء اسلام والا مولیانو کوم خوبونه لیدل چې مونږ سیټونه وګټل یا مونږ دغه شاندې وګټل نو آیا دی بیا ولې وبیلل نو د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم په زمانه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو خوب لیدلی چې صحابه کرام په امن سره په مکه مکرمه کې داخل شول او ارکان د عمرې ادا کړله صحابه کرامو بیا رسول الله مبارک تعبیر هم دقه وایستله چې امن کې به مکه مکرمه ته داخلیږو او عمره به کوو نو رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم یکم ذوالقعده او شپږم هجری بروز پیر باندې 1400 صحابه کرامو سره د عمرې دپاره سفر وکړله سفر ولې وکړله رسول الله مبارک اول خوب ولیدله بیا سفر وکړله نو چې کله رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم سفر وکړله نو چې کله د صلح حدیبیه په دغه مقام ته د حدیبیه دغه مقام ته چې کله ورسېدله نو تقریبا د مکه معظمې نه 9 میل په فاصله کې یو کوی و چې هغې نوم حدیبیه وه چې کله دې مقام ته ورسېدل او کافرانو ته پته ولګېدل هغې بیا راغې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د عمره کولو نه منع کړله اوس که تاسو مونږ ته تانې راکوئ مونږ ته پیغور راکوئ چې باید ستاسو په خوبونو کې دا و چې جمعیت علماء اسلام ته به فتح میلاویږي دوی به سیټونه ګټي دوی به الیکشن کې ښه پوزیشن اخلي هغه خوبونه ولې دروغ شوله مطلب دا چې دا خوبونه ټول دروغ و دا ټول پروپیګنډه وه او د خپل د جماعت د مضبوط کولو دپاره خلک دوکه کولو نو دا اعتراض ستاسو اصل کې په جمعیت علماء اسلام نه بلکې په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې واردېږي چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم خوب ولیدل چې رسول الله مبارک په امن سره مکه مکرمه ته داخليږي عمره ادا کوي ساده د صحابه کرامو بیا 1400 صحابه کرام زی عمرې دپاره رسول الله مبارک خوب لیدو نه پس بیا د دې خوب لیدلو نه پس هغه صحابه کرام سره د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم نه کفار د مشرکین چې کوم هغه عمرې دپاره نه پرېږدي بلکې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د هغه ځای نه واپس راځي نو اوس دا وایي چې آیا نعوذ بالله من ذلک مفتی منیر شاکر صاحب شو یا دغه شانې کم تکفیري حضرات شو یا دغه شانې کم علماء سودي هغې نه دا پوښتنه ده چې آیا رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم دا خوب دروغ یا نعوذ بالله من ذلک رسول الله مبارک د خپل جماعت د حوصله افزایي دپاره نعوذ بالله یو دروغ خوب بیان کړی نه چې که رښتیا خوب نو بیا رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم دغه خوب د تعبیر د رښتیا ولې نه شو د دې خبرې به تاسو څه جواب راکوئ نو کله کله زمونږ قایدین د حکمت عملي په بنیاد باندې هغه وختي تور نه بلکې د مستقبل د روښانه کولو دپاره کله کله داسې فیصلې وکړي چې هغه وختي تور جذباتي خلکو ته هغه فیصلې سم نه ښکاري هغه ظاهرتا نقصاندې ښکاري لکه څنګه چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د صلح حدیبیه په موقع باندې چې کوم معاهدې شوي وو حالانکه رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم سره کوم صحابه کرامو هغې که تاسو غور او فکر وکئ نو دا معاهدې د دغه صحابه کرامو په خوښه باندې هم نه وو بلکې د رسول الله مبارک د بصیرت او د رسول الله مبارک هغه ډیر زیات عمیق او گهرایي نظر ډیر لرې پورې رسېدله نو هغې کې یو معاهده دا وه چې مسلمانان بغیر د عمرې نه به دې کال واپس ځي عمره به نه کوي حالانکه رسول الله مبارک خوب لیدلی و چې موږ په امن سره مکې مکرمې ته داخلېږو د صحابه کرامو سره عمره کوو لیکن د دې خوب لیدلو پس رسول الله مبارک عمره ونه کړله کافرانو هغې منع کړله لکه تاسو وایئ چې جمعیت علماء اسلام والا خوبونه لیدلی و د خوب لیدلو پس دوی ته شکست میلاو شو نو د دې شکست نه دا معلومیږي چې دوی دروغ وایي نو اوس رسول الله مبارک چې خوب لیدلی و او دغه خوب لیدلو نه پس رسول الله مبارک عمره ونه کړله واپس شو نو آیا تاسو په رسول الله مبارک هم په اعتراض کوئ چې نعوذ بالله رسول الله مبارک هم دروغ ویل العیاذ بالله دین علاوه ورته داسې سخت شرط ولګو چې تاسو روان کال به د عمرې دپاره به راځئ لیکن تاسو صرف 3 ورځې به دلته مکه مکرمه کې به تېروئ 3 ورځو به راځئ او هیڅ قسمه اسلحه به ځان سره نه راولئ که توره هم تاسو سره وي هغه به هم په نیام کې وي د توره هم داسې په ښکاره تاسو اخیستلی نه شئ رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ورته ویل چې بالکل صحیح ده دا شرط زموږ قبول دی اوس وګورئ صحابه کرامو ته بیا رسول الله مبارک ته بیا د کفارو دغه شان شرایط قبلولو ته نو لیکن معلومیږي دا چې وقتي اگر که نقصان ښکاري لیکن دا نقصان نه د حقیقت کې بلکې ظاهري که نقصان دی خو حقیقت کې دا ګټه ده دویم شرط دا و چې کم کس د مسلمانانو نه واپس راشي د مکې نه مکې ته واپس راشي نو هغه به بیا مدینه منورې ته رسول الله صحابي هغه به واپس لیږلی کېږي نه دا کس به بیا واپس نه لیږلی کېږي او که د قریشو نه یو کس مسلمان شي او مدینه منورې ته لاړ شي دغه کس به بیا مجبورتاً واپس کولی به شي مکه مکرمې ته او داسې صحابه کرام واپس کړی شوي هم نو اوس وګوره چې یو کس اسلام راوړي په خپل خوښه باندې هغې باوجود دا واپس کولی به شي مکې ته
نو دا سخت هم ظاهره کې ډیر زیات سخت وو، لیکن رسول الله مبارک هغه سیاسي بصیرت دومره ډیر لرې پورې رسیدله چې رسول الله مبارک وفرمایل چې بالکل صحیح ده. نو اوس که په ظاهره باندې دا شرایط مشکل لو، نور شرایط هم دی، خو دا دوه مې ځکه وویله چې ظاهرتا دې کې نقصان ښکاري، لیکن د دې بیا فایده څه و چې د صلح حدیبیې نه 2 کال بعد فتح مکه وشوله په 8 هجري کې. د دې فتح مکه د کېدلو سبب څه و؟ سبب صرف دا و چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم دغه شرایطو ته غاړه کېښودله او رسول الله مبارک د حکمت عملي په بنیاد باندې هغه شرایط قبول کړله. نو اوس 2 خوبونه رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم لیدلی وو. یو خو دا ده د جنگ احد په واقعه، دویم د صلح حدیبیې په موقع چې رسول الله خوب ولیدل چې عمره کوي، حالانکه بیا د خوب لیدلو نه پس 1400 صحابه کرام د عمرې دپاره روانېږي، بیا کافران دغه صحابه کرام منع کوي او بیا دوی عمره نه کوي. نو آیا جمعیت علما اسلام والاو چې خوب ولیدل چې په خوب کې دوی وګټله بیا شکست ورته میلاو شو، دا کم نسبت شو چې تاسو ورته د دروغو نسبت کوئ؟ د دې ټولو خبرو خلاصه او مقصد دا ده چې صرف او صرف دا کسان دي د دین اسلام نه ناخبر دي، د اسلام نه ناخبر دي، ځکه په جمعیت علما اسلام باندې اعتراضات کوي. نو الله رب العالمین دې دغه شان خلکو ته هدایت وکړي چې هغې بې ځایه اعتراضات کوي او بې ځایه د قرآن او حدیث معنا غلط بیانوي.